سلامونه ملګرو د تیرا ولسی پاسون په خیبر کې او ورسره بیا په دغه خیبر کې جمهوریت کې نن د په جمعات کې چاودنه په هغه کې یو پولیس ځوان شهید کېدل. زه نن په دې باندې خبره کوم، خو دا ویډیو به د کتنې مخکې ضرور حتما ملګرو سره شیر کړئ. یو څو مهمه خبرې کوم. ګوره د پښتنو یو روان یو داسې د ولسی پاسونونو لړۍ دا هم لا دوام لري. ولسی پاسونونه څه یعنی مقصد لري یا څه ګټه لري؟ ولسی پاسونونه هم کېږي، بیا هم دغه دماکي ټارګټ کیلینګ کېږي، هغواګردي کېږي. نو د دې ولسی پاسونونو مقصد څه او د دې ګټه بیا څه ده چې همدغه هغه رنګ چې ولسی پاسون هم وشي، پاسات ورسره ټارګټ کیلینګ او بمي چاودنې هم کېږي او دغه جماعتونه هم شهیدان کېږي او دغه پولیس هم شهیدان کېږي. ملګرو دا ولسی پاسونونه او دا احتجاجونه دا خو زه ویلی شم دا خو د پښتنو د هغه شعور لپاره او د پښتنو د پوهې لپاره او د پښتنو راجمع کولو لپاره همدا کوششونه دي چې په دې ولسی پاسونونو کې به د پښتنو څخه دغه ویره ختمول غواړي، دغه ولس به راټولول غواړي، په دغه کې به قومي شعور ورچول غواړي، دغه به پوهه کول غواړي، دغه به د وطن په وسایلو په مسایلو پوهول غواړي چې موږ دغه لړۍ چې کوم دی دغه ته دوام ورکړو. بیا به حتما ټول پښتانه په یو ځل دا فیصله کوي چې آیا موږ نور دغه جنګونه، دغه دماکي، دغه ټارګټ کیلینګ غواړو او که نه. که چېرته د پښتنو کې شعور او پوهه او د پښتنو مشرانو دغه فیصله وکړه چې موږ نه غواړو نور دغه ټارګټ کیلینګ، دغه بمونه دغه نه غواړو، نو هغې څخه بعد به بیا دغه پښتانه مشران، دغه تنظیمونه، دغه سیاسي ګوندونه به په یو ځای یو داسې پریکړه کوي چې هغه به یو نه ختمېدونکي یعنی احتجاجي لړۍ پیل کوي چې هغه به نه ختمېږي. او دغه احتجاجي لړۍ به زما په خیال دغه اسلام آباد دغه GHQ مخې ته وړي. همدغه کوم د امن خرابولو او د صحیح کولو ځای دی همدغلته به کیني، خو داسې به کیني ملګرو چې نه خو به دا یو تنظیم کوي او نه به یو ګوند کوي، بلکې دا به یو په مشترکه یو داسې لړۍ وي چې دا به نه ختمېدونکې وي. په دغه کې به پای ټکی دغه ریاست دا پښتانه دي چې همدغه اخرنۍ زه ویلی شم چې اخرنۍ لړۍ به همدغه په دغه باندې سرته رسېږي. نو احتجاجونه او دغه ولسی پاسونونه د پوهې د شعور لپاره ډېر مهم دي چې په هر ضلع کې په هر علاقه کې دغه احتجاجونه دغه لړۍ پیل کړلی شي، همدغه شان نور زور ورکړلی شي. په هر ضلع کې باید چې هر ګوند، هر تنظیمونه په کلکه سره یو بل له لاس ورکړي او د دغه مخنیوي دپاره پوره هڅې شروع کړي. نن په تیرا کې دغه ولسی پاڅون ډېر کامیاب او مبارکي هم وایم. دغه د شعور او پوهې لپاره یو ډېره مهمه دغه لړۍ به انشاءالله جاري وي او دغه هم دغه یعنی دا مقصد او دغه مطالبه و چې موږ امن غواړو، خو دغه یو داسې تاریخي ولسی پاڅون دغه د زه ویلی سم چې دغه عوامو کامیاب کو، ولس کامیاب کو. د دې نه پوهه د دې نه دا پته لګي چې عوام پوهه دی، ولس پوهه دی. همدغه دپاره لږ نور کوشش کول غواړي چې دغه به موږ تاسو جاري ساتو. راځئ دغه نارې هم واورئ چې څه غواړي، څه یې ویلي، سمپل ساده، نه خو د چا پر خلاف دي، نه خو د پوځ پر خلاف نارې والي، نه د ریاست ادارو پر خلاف، بلکې صفا څه ویلي دي، یو څو خبرې دي چې راځئ واورئ د ملګرو سره شیر کړئ.